په باره کې د الله څه وغواړه په دا شپه باندې دغه د 15 شپه باندې وای الله تعالی لاندې اسمانو لراسي وای الله تعالی د خپلو بندگانو د هغه نیکو بندگانو د اواز په تمه که څوک بدو اخو بدنصیبه دی که څوک ویشولو او د خپل ښایسته ربه سې دعاګانې غوښتلې هغه چې دی هغه خوش نصیبه دی. اوس د نن ډېره اهمه موضوع ده شب برات. شب برات ډېره قیمتي شپه را روانه ده او شب برات او د شعبان چې کومه میاشته ده دا ډېره قیمتي میاشته ده. موږ له دا پکار دی چې د دې څه ګټه او فایده ترلاسه کړو. دا مانځي خبره نه ده. واورئ حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه فرمایي وای رسول الله احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د شعبان میاشته چې کومه ده یعنی د رجب او د رمضان په مابین کې چې کومه د شعبان میاشته ده وای خلک چې کوم دي هغه د دې میاشتې څخه ډېر غفلت کوي او په غفلت باندې پر تېره سي او د دې میاشتې څخه نیکۍ نه کړي ترلاسه فایده نه کړي ترلاسه. دا میاشته د هغوی په غفلت کې ځینې تېره سي په ارمان کې ځینې ولاړه سي او د دې ګټ د دې څه دی فایده چې د هغه نه واخلي هغه موږ ته نن سبا بالکل د هغه رقم چې د شعبان میاشته چې به کله راله رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډېر خوشحاله سلو. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته به ویلې ول د شعبان د میاشتې بعد یو دی میاشته را روانه ده استقبال رمضان چې یو ډېره مبارکه میاشته ده ډېره ښایسته میاشته ده د برکت والا میاشته ده د فضیلت والا میاشته ده د سعادت والا میاشته ده د نیکبختي والا میاشته ده ډېره قیمتي میاشته ده. بیا رسول الله احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ته ویلې ول زه تاته یو داسې خبره د شعبان د میاشتې په باره کې وکړمه یا د هغه رقم د 15 شپه چې موږ ورته وایو دغه چې کوم 15 شپه ده د دې په باره کې زه یو تاته داسې خوشخبري نه کوم در حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ورته ویلې چې د الله حبیبه بالکل ماته دغه خوشخبري چې د هغه بیان که رسول الله څه ورته وایي وایورئ که مې غوږونه خلاص دي که مې سر په خلاصیږي وایورئ که مې پر زړو باندې سختې ډبرې نه دي پرتې وایورئ که مې زړونه نه دي ډبره وایورئ سر په خلاص کړي څومره سعادت شپه در روانه ده. دومره بدنصیبه به نو هم موږ نه یو چې دغه شپه به هم موږ په غفلت کې تېرېږي. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي وایي ای عایشې وایي دا د شپه ده وایي چې د آدم علیه السلام چې کوم اولاده ده وایي چې د دې ټول کال یا د هغه رقم د دې څه د ټول ژوند تعبیر هم اخیستلی سي او ټول کال یعنی په راروان کال کې چې کوم څوک ژوندي دي څوک به پیدا کېږي څوک به مړه کېږي څوک به د دنیا سره رخصتېږي دا ټول په دغه شپه چې دی هغه معلومیږي او تعین چې دی د هغې کېږي او بیا د هغه رقم چې چاته څومره رزق میلاویږي او د الله مخلوق ته څنګه زندګي نصیب کېږي دا ټول لیکل کېږي او دغه د 15 په شپه باندې وایورئ مؤمنانو وایورئ وای دغه د 15 په شپه باندې وای الله تعالی لاندې اسمانو لراسي وای الله تعالی د خپلو بندگانو د هغه نیکو بندگانو د اواز په تمه د کم اواز په تمه د دا اواز په تمه وای الله تعالی اعلان کوي وای نسته داسې څوک چې زما څخه د خپلو ګناهو په باره کې بخښنه وغواړي وای نسته داسې څوک وسخونو که څوک بدو اخو بدنصیبه دی که څوک ویشولو او د خپل ښایسته ربه سې دعاګانې غوښتلې هغه چې دی هغه خوش نصیبه دی او بدنصیبه به هغه چې بیده به وي او بیا د هغه رقم الله تعالی اعلان کوي وای نسته داسې څوک چې ما څه د مغفرت دعا وغواړي چې زه بخښنه او مغفرت وکړم بیا الله تعالی اعلان کوي وای نسته داسې څوک چې د رزق په باره کې زما څه وغواړي د رزق دپاره خو ډېرې منډې او ترنډې کوي ډېرې نارې وي مګر د رزق په باره کې د الله څه وغواړه په دا شپه باندې چې الله تعالی تا ته بې شماره رزق درکړي بیا الله تعالی اعلان کوي وای نسته داسې څوک
چې د مصیبت څخه د خلاصون دعا زما څخه وغواړي، د پریشانۍ څخه د خلاصون دعا زما څخه وغواړي، د مصیبتو د ګرمو څخه د خلاصون دعا زما څخه وغواړي چې زه خلاص کما. بیا الله تعالی اعلان کوي وای نسته داسې څوک چې د حاجاتو په باره کې یو بل ته خواستې کوي، د حاجاتو په باره کې د خپل ښایسته رب څخه د شب برات په شپه باندې وغواړه، د خپل ښایسته رب څخه دعا وغواړه، د خپلو حاجاتو په باره کې د الله تعالی څخه وغواړه. او بیا تر ساره پورې د هغه رقم زما ښایسته رب چې دی هغه اعلان کوي وایي نشته داسې څوک چې زما سې وغواړي. نو په دغه شپه موږ ته له څه پکار دي زه درښایم. ګوره اعمال خو بیخي ډېر دي، اعمال ډېر دي، په دا کې به موږ ته داسې کوو، نفلونه به کوو، عبادتونه نفلونه به همواره نفلونه وکړي، بیا د هغه بعد چې کوم دی قرآن ووایسته تلاوت وکړي، د هغه رقم په دغه شپه یو څه 10 پی 20 پی ورځې هر څه چې صدقه وکړي، د رواج مطابق نه درشمه. و نیک اعمال ډیر وکړه چې ستا پر روان ژوند کې ستا د روان د مستقبل لپاره الله تعالی هغه فیصلې وکړي چې ته په ولیانو کې شمار سې، چې ته په بزرګانو کې شمار سې، چې ته د محمد رسول الله په نیک امت چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکان امتیان دي په هغو کې شمار سې، په صالحینو کې شمار سې، د خپل ښایسته رب څخه په زړه زړه دعا وغواړه. او د 15 شپه چې کومه ده ان شاء الله که زه غلط نه وم تاریخ به د هغې را روان د اتوار ورځ به وي چې ورځ تېره شوه په دا ماښام اذان چې کېږي د 15 شپه چې د هغه شروع شوه چې شروع شوه بیا د سموار ورځ به وي، یعنې د سموار دغه شپه به هم وي ورځ به هم وي ان شاء الله که الله ته منظوره وله د سموار ورځ به وي. او د اتوار شپه د اتوار ورځ چې تېره شوه په دغه ماښام چې اذان کېږي دا د 15 شپه شروع شوه دا هغه رقم ده. او بله خبره دا ده اوس په دې کې رواجونه نشته، په دې کې مسلې مسایل نشته، په دې کې خبرې نشته، په دې کې د خپل ښایسته رب څخه بې شماره په زړه زړه وغواړه. نه ده معلومه چې را روان کال دغه شپې له بیا ته ژوندی که نه ژوندی. او بیا د هغه رقم چې کوم دی اوس ګوره ډېر انسانان وایي کومه دعا ووایم کوم نفلونه چې ستا یې زده یي نفلونه وکړه، دعا وغواړه، قرآن ووایه، تلاوت وکړه، عبادت وکړه، بیا صدقې یواره یو داسې ګانټه کدر نیمه ګانټه کدر قرآن ووایه، بیا یې تلاوت دې وکړي، بیا د هغه بعد دعا یې وکړه، دعا ټیټ وغواړه، بیا دغه رقم نفلونه وکړه. دا هم کولی سې 2 رکعته نفل یا 4 رکعته نفل نیت وتړه، په دا کې د حاجاتو نیت وکړه، په دا کې صلات توبه نیت وکړه، په دا کې تحیت المسجد نیت وکړه، په دا کې د خپلو حاجات نیت وکړه، په دې کې د خپلو بخښنه نیت وکړه. دا ټولو په نیتونه چې کوم دي هغه وکړه، 2 رکعته نفل وکړه، ثوابونه هغه ټول دي. او بیا مردگان چې کوم دي هغه مه هېروئ، او بیا زما دغه خواص چې دي هغه مه هېروئ. تی مؤمنان یاست، ستاسې دعاوې چې دي هغه قبلیږي. په دا کې که چا روزه ونیوله روزه ونیسئ. ولې ګوره زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي ما په دې باندې وایي زما اعمال چې کوم دي وایي چې د الله په در کې په داسې طریقه باندې ورسي، الله ته په داسې طریقه باندې پېښ شي چې په نیکانو کې زه یم او نیک اعمال زما د الله ته پېښ شي. نو روزه ونیسئ، دعاوې نفلونه، نو په داسې حالت کې به ستاسې عبادات چې کوم دي هغه به ښایسته رب ته پېښ شي او بیا ډېر خوند کوي چې په نیکانو کې انسان یي. او بیا د هغه رقم چې کوم دی بله خبره د خصوصي د ګردو دپاره دعاګانې چې کومې دي هغه وکړي. موږ د خپل ښایسته رب څخه دا دعا کوو چې یا الله و ټولو مردګانو ته جنت الفردوس نصیب کړي، په جنت کې اعلی مقام ور نصیب کړي. او یا الله موږ ټولو ژوندي ته موږ ته د دین سمج را نصیب کړي، د دین پوهنه را نصیب کړي، او ستا رضا چې د هغه را نصیب کړي. خو دغه زما مورکۍ به په دعاو کې نه هېروئ. خصوصي زما دپاره هم دعاوې کوي، د ځان دپاره هم سبا بیا پر دغه ګایږو، بل سبا بیا پر دغه ګایږو، ماخستن بیا شپه راځي. نو استقبال رمضان روزه را روان ده، پر روزې به روزه باندې خبرې کوو، برات کې به کوو انشاءالله. د دغه شپو څخه به موږ فایده ترلاسه کوو. واخر دعوانا